القدوري ولا سبق نمبر د 69 باب التمتع دزنا مصنف رحمه الله د حج تمتع ولا مسائل خایبیگا حج قران ولا مسائل تیر شي ونند ته مصنف رحمه الله د تمتع ولا مسائل خای او مذهبونه پکې هم ذکر کړي. حضرت صاحب وایي چې التمتع حج تمتع افضل من الافراد عندنا د افراد نه بهتر د زمونږ په احناف مذهب کې. والمتمتع حج تمتع کونکا کس چې علا وجهین دا په دوا قسمه متمتع یو هغه متمتع یسوق الهدیه ځان سره جانور حج ته بوزي هدی ځان سره بوزي یو ماغوي ومتمتع بل هغه متمتع لا یسوق الهدیه چې ځان سره جانور هدی نه بوزي. وصفه التمتع تمتع لکول طریقه ده ای یبتدئ من المیقات میقات ندی شروع کی فیحرم بالعمره عمره د پر دی اول احرام وتړي سنگل احرام تړلی شي ويدخل مکه مکی ته بدن شي لاړ شي فیطوف لها عمره د پر به طواف وکي ويسعى سعی بو کی صفا مروه کی ويحلق اغنه بعد به سر گنجه کی او یقصر وختي کم کی چې کله د شي تکرونه وکي درې کرونه دی وقد حل من عمرته دا سړی د عمرې نه حلال شولو بس عمرې نه دا سړی ووتو ويقطع تلبیه اوس به تلبیه کټ کی نه بکې ذاته دا بالطواف چې کله طواف شروع کی استلام حجر وکي ويقيم بمکه حلالا مکی بکی کی مکی کی بدا پاتی حلال وی سو پرې د حج ولا احرام نه وی تړلا دا سړی حلال دا پیسا کان یوم الترویه خو چې کله یوم الترویه شي نه په دغه ورځ باندې دا سړی به څه وکي احرم بالحج من المسجد الحرام مسجد حرام سره ځای نه بدا حج ولا احرام وتړي وفعل ما يفعله الحاج المفرد هغه شان دي کارونه به د حج ولوکي لکه څنګه حجي مفرد کوي وعليه دم التمتع او د تمتع دی وجنه د جانور ذبح کوي وینه ورکی فإن لم يجد کبه دی ویني ورکول طاقت نشته دا ما يذبح چې ذبح کی نسوا ثلاثه ايام في الحج حج په ورځ کې به ورجی درې ورځې ونسی و سبعه اذا رجع الى اهله ورجی بیا ورسته ونسی د واپسینه. وین اراد المتمتع کمتمتع حج دا اراده وکړه يسوق الهدي چې زهدي ځان سره بیا یم د دې ځای نه احرم احرام بو وتړي وساق هديه جانور به ځان سره روان کی پین کانت بدنتن یا بدنتن کا غټ زناور وی لکه غوا ده میخه د اوخته قلدها دته بهار ورواچي ور بو تر وچي بمزادتن هیڅ شی ولا چمړه ممړه وتر کاټ کی چې خلکو ته پته لګي دا حج جانور دی او نعلن یا چفل کړي ور وتړي واشعر البدنه عند نبي سب محمد رحمهم الله تعالی صاحبینو دا مذهب د کوخي ځان سره ثبتلو بیدی ته اشعار وکي اشعار معنا دادا سکیب ته چې کوسر وی لار سره چې لا غنوینه تین روزي خلکو ته پته لګي د حج جانور ده اشعار جشتل شي وهو اي شق سنامها دوخ ولکم کیب ته خي طرف نه بلک سری کې سروای به کې من الجانب الايمن د خي طرف نه خو ولا يشر النبي حنيفه رحمه الله امام سبي چنا اشعار بنکی ولی امام صاحب زمانه کې زنه خلکو دی ګډره مبالغه کړی و وخ به ډیر زیات زخمی کولو هغه دی وجنوینه به ډیر تلله جانور به تنه زنه ځکه هلاک شو زنه ځکه ډیر ایزا او تکلیف کې وغورځیدلو ځکه د شینه معنی فرمایلی و نور دانیل شي شعار دی ونه کړل شي معنا مبالغه دی پکې ونه کړل شي لغونه دی ولګول شي دا زخم فإذا دخل مکه ته چې کله سړی مکی ته دنشي طواف تواب کی وسع سعی کی ولم يحلل دا سړی حلال نه وي غټه ما پر حتی يحرم بالحج تر دې چې کله دی حج ولا احرام وتړي یوم ترویه پورا ځبنه فإن قدم الاحرام قبل کدین مخکی احرام وتړلو بل ورځ بنه جاز دم جایز دی وعليه دم التمتع خدي تمتع حج دی واجنه دا به جانور بیللای فإذا حلق يوم النحر چې کله په اختر ځبنه دا سر گنجې کی حلق او کی فقد حل من الاحرامین د دواړه احرامونه حلال شولو عمره ولا احرام مخ کی تړلو غنا حلال شولو حج ولا هم حلال شولو. وجه ته مخته خبره خی چې وليس لاهل مکه تمتع ولا قران
کوم خلک چې مکې کې اوسېږي که نه هغه به حج تمتع حج کران نه کوي ځکه هغو ته خو دا ځای نږدې ده که نه د لرې وطن ولا چې کوم خلک دي دو به تمتع کران کوي و انما لهم الافراد خاصتا او د پر صرف حج افراد د عمره به ورسره نه ګډوي و اذا عاد المتمتع الى بلده چې کله متمتع حج خپل علاقې ته راواپس شي بعد فراغه من العمره د عمرې نه پرغېدلې نه بعد ولم یکن ساق الهدی ځان سره جانور نه وبوتلی عمره څنګه وکړه بیا واپس رالو پاکستان ته بطل تمتعه دی حج تمتع ختم شولو ځکه دی المامي صحیح وکړلو منه کور ته راغلو دوه نسکه د یو عمره ده بل حج ده نسکینو په منځ کې چې کله داسې څوک واپسي وکړي دې سره بیا حج باطل وګرځي مخته مسله ښایي ومن احرم بالعمرة که یو سړي د عمرې دپاره احرام وتړلو قبل اشهر الحج د حج ولا میاشتې یا نه دي راغلي فطواف لها اقل من 4 اشواط څلور طواف یې وکړو نه څلورو ناکام که نه ثم دخلت اشهر الحج بر باندې حج ولا میاشتې راغلې ځکه یې دا ذوالحجه فتممها عمره یې پوره کړله نه بیا دې پوره کړي که داسې یې وکړلو و احرم بالحج بیا حج ته احرام وتړلو کان متمتعا دا سړی به متمتع شمرلی شي که به یې داسې وکړو فإن طاف لعمرتي قبل اشهر الحج 4 اشواط فصاعدا د میاشتو د حج نه مخکې څلور چکره یا زیات چکرې عمرې ولا طواف دپاره یې وکړلو ثم حج من عامه ذلك مغه کال بیا حج هم کولو لم یکن متمتعا دا متمتع نشي شمارلی ځکه موږ دې ته ویلي چې ته به د حج میاشتو نه مخکې شنه کوي څلور چکر یا زیات به نه کوي کنې بیا د تمتع نه کیږي ښه د حج ولا کومې میاشتې دي و اشهر الحج حج ولا دا میاشتې د شوال لسمه میاشت ذوالقعده و 10 من ذوالحجه و لس ورځې د ذوالحجې 12مې میاشتې فإن قدم الاحرام بالحج عليها که یو سړي د دغو میاشتو نه مخکې حج ولا احرام وتړلو جاز احرامه احرام یې کېږي خو مکروه ده ځکه چې دومره مخکې نه ما تړه سنبال به نه کړلی شي وانعقد حج شروع شو بس منعقد شو یوه بله مسله ښایي ښځه د حج ته لاړه ده حیض ورته شروع شو اوس به څه شی کوي واذا حاضت المرأة عند الاحرام که د احرام په ټیم کې ښځې ته حیض شروع شو اغتسلت ودی لامبي و احرمت احرام دا وتړي وصنعت کما يصنع الحاج حاجي په شان دې ټول کارونه دی وکي غیر انها لا تطوف بالبيت صرف یو کار به کوي چې بیت الله شریف طواف ونه کوي ولې بیت الله شریف خو مسجد حرام ده که نه ښځه جماعت ته نشي نوتی مسجد حرام خو د ټولو جماعتونو مشر ده او سردار دلته خاصی نشي نوتی حتی تطهره چې کله صفا سوتره شي وروسته بیا طواف وکړي و اذا حازت بعد الوقوف بعرفه که یوه ښځه د وقوف عرفه یې وکړه هغه نه بعد ورته حیض شروع شو یا و بعد طواف زیارت نه وروسته ورته شروع شولو انصرفت من مکه مکې نه بس د تلی شي لاړه دي شي ولا شی علیه دې باندې اوس شیشه نه دي واجب لترک طواف صدر که د طواف صدر پرېږدولو خیر د دې طواف رخصتي یلی شي که د پاتې شي هېڅ وینه ور باندې جانور نه لازمیږي